السلام علیکم. د نن ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، نن به خبره کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ روانې کشالې. تېره شپه هغه کار وکړلی شو کوم نه چې زموږ ویره وه. د پاکستان په سرحدي پولو د افغانستان طالبان لخوا حمله وکړلی شوه، کوم کې چې د افغان طالبان لخوا د درنې وسلې استعمال وشو. په دې حمله کې د پاکستان پوسټونه په نښه کړلی شوي وو. بیا د پاکستان لخوا هم جوابي ګزار وشو. د پاکستان فوج د اطلاع مطابق د افغان طالبان 2 پوسټونه او یو ټینک په مکمل طور تباه کړلی شوی و. دې سره سم د پاک فوج د دعوې مطابق 11 افغان طالبان هم وژلی شوي وو. بلخوا د حملې په حواله افغان میډیا هم تصدیق کړی دی. که خبره وکړلی شي د نن نقطې، نو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تیرو 4 میاشتو نه حالات ډیر خراب دي. په کوم کې چې مذاکرات هم شوي دي، اوسه پورې حالات نور هم زیات خراب شو. دغه حالات اوسه پورې ولې دومره خراب شو؟ که بل خوا موږ خبره وکړو د پاکستان د دهشتګردو حملې، نو د پاکستان حکومت ګڼي چې د افغانستان دا خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا د دې ټریډ کیږي. څو شپې مخکې د پاکستان لخوا د جټ طیاره بمباري هم شوې ده. تېره شپه د هغه حملې نه وروستو اوس هم حالات نور بل طرف ته روان دي. د دې حل څه دی؟ دغه مسلې به ختمیږي کله؟ د دې پوره هغه کم مسلې مسایل چې کوم هغه حل دی هغه به کله کینی په ټیبل باندې بلا کسان کله کینی. په کار دغه ده چې د افغانستان او د پاکستان چې کوم سیاسي او مرکزی خلک دي یا په حکومت کې ناس خلک دي چې هغوی راشي کینی او دغه افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم صورتحال دی چې په دې باندې خبر وکړی شي. د دې لخوا که موږ وګورو نو د افغانستان لخوا یا د پاکستان لخوا د تجارتي چې کومې لارې دي هغه هم بند دي. دغه بارډر چې د تیرو 4 میاشتو راسې بند دی، نو دغلته کې اوس موږ ګورو چې روژه هم روانه ده، ورپسې اختر هم دی. بلخوا د خلکو امیدونه و چې دغه ناستې به کېږي، دغه خبره به حل کېږي او دې سره به دغه بارډر کلو شي او زموږ دغه روزګار به روان شي. خو موږ وکتل چې په تاریخ کې د پاکستان او د افغانستان په تاریخ کې په پیله ځل باندې 4 میاشتې وشوې چې دغه بارډر بند دی. د دغه بارډر هیڅ حل رونه وته. ولې نه راوځي دغه حل؟ دغه جنگ ولې بل طرف ته روان دی؟ موږ وکتل چې اوس خلکو کې ویره ترخه پرته ده، که هغه د افغانستان خلک دي یا د پاکستان خلک دي. ویلی کېږي دا چې د پاکستان لخوا هم حملې کېږي، د افغانستان لخوا هم کېږي. او موږ ګڼل دا چې کله په بنو کې اټیک وشو یا په ډي خان کې یا په باجوړ کې، نو د هغې لخوا بیا پاکستان خپله کاروی سرته ورسوله. الله دې وکړي چې دغه مسلې چې کومې دي د پاکستان او د افغانستان دا ختمې کړلی شي، ځکه چې دې سره په زرګونه په لکونه خلکو کاروبار روان دی. کله نه چې دغه بارډر بند دی نو دغه ټریډو والا ته هم نقصان دی او چې کوم تجارتي نور خلک دي هغې ته هم نقصان دی، چې کوم کارخانه‌دار دي هغې ته هم نقصان دی. نو دواړه ملکونه دې دغه سوچ نه کوي که چیرې په افغانستان ته صرف نقصان رسیږي یا پاکستان ته رسیږي. دا زموږ نانی ویلاګ. که دغه ویلاګ کې څه هم ستاسو خپل نظر وي یا څه ستاسو میسیج وي نو هغه کمنټ سیکشن کې موږ سره شریک کړئ. دا زموږ نانی ویلاګ. در بل ویلاګ پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت. د لوی الله په امان.